دا اخرنۍ خبره کومه ټیم زمونږ پوره شو ډېره ښایسته خبره ده او بیا تاسو اندازه ولګوئ چې یو نفلي صدقه کوونکی انسان نفلي ځکه چې نفل درجه د فرضو نه ډېره کمه ده ډېره کمه ده د فرضو درجه دا ډېره اوچته ده چې په نفلي صدقه کې دومره پاور دی دومره کمال دی تاسو اندازه ولګوئ چې دا کومه فرضي صدقه ده چې هغې ته زکات ویل کېږي رب لا یزال د طرف نه به په هغې کې څومره پاور او کمال او دا حدیث ورته بیانوم مشکات شریف کې مشته خو اصل کتاب مشکات شریف بیا حواله ورکړې ده په مسلم شریف باندې دا حدیث د مسلم شریف دی دا واورئ او روایت دی د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک نه چې مونږ او تاسو زکات ورکړو او په خوشحالۍ باندې ورکړو او خپلې حصې نه لږ ډېر ورکړو خدای پاک جل جلاله په هغې باندې څومره خوشحالۍ زما او ستا سره رب لا یزال څومره مینه ما او تا سره کا دا حدیث واورئ ابا هریره فرمایي رضی الله عنه وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل یو قصه یې مونږ ته بیان کړه وی فرمایل وی چې په ځنګل کې یو کس روان نه ځنګل کې سفر کا وی چې هغه کس په اوریتس کې فرشتو نوم واخیسته وی چې هغه کس په اوریتس کې د چا نوم واورېده او نوم یې څنګه واورېده نوم یې واخیست او دا आवाज د چا و چې د واورېد په ځنګل کې دا د فرشتو आवाज و څه وی یو فرشتي بلې فرشتي ته وی چې الله جل جلاله حکم دی چې دغه فلان فلان زوی د فلان کلی باغ د خړوب کړی شي د چا حکم دی د رب لا یزال حکم دی رب لا یزال رب العالمین خالق کائنات دستا د باغونو نهګبانی کا او بیا فرشتو ته وایي دغه سړی په ځنګل کې دا د فلان کی سړی نبی علیہ السلام صحابو ته فرمای نومیم واورېده او هغه ځای مرته معلوم شو چې کله دا وی اے فرشته رب فرمای چې فلان فلان باغ هغه د خړوب کړی شي د مبارک فرمای نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل چې دا کوم یو انسان چې په ځنګل کې وو دی چې एकदम اوریځ رااله په اسمان کې او د اوریځو نه بعد وی چې خو ژور او ډک د اوبو باران وشو خسته د اوبو باران او چې دا غي نرستو دا ټولي اوبو ما کته اول واړه لختی جوړ شو او بیا دا وړو لختونه یو غټ لختی جوړ شو او دا وبسی د روان دي نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي چې په ځنګل کې دا کوم انسان دی دغه اوبو سره روان دی چې دا اوبو کوم ځای لذي خدای پاک جل جلاله فرشتو ته حکم وکړه او یزو تنظیم ورته الله وکړه خخسته ډک اوبو باران یې ورته وراوه وړې نالۍ ټول یو نالۍ کړه سیده دغه اوبو روان دي دغه اوبو ته بم رب حکم کړی چې تاسو بځئ خود دغه بنده باغ لبځئ بل چرته بنځئ دغه اوبو سره دا ځنګل کې دا انسان روان دی کله چې ورسېده وی چې په هغه باغ کې هغه مالک صاحب یو کس په بلچه باندې هغه باغ او پټی اړې را اړې هغې سره مشغول دی چې هغه باغ ته دغه صاحب ورسېده دا په ځنګل کې چې نوم اورېدلو نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي چې کله دا ځنګل والا سړی هغه باغ ته ورسېده دغه صاحب ته وی چې ته څه عمل کوي د خپل پټي کې ته ستا څه نیکي ده ورته یې چې ولې ورته یې چې ستا نوم څه دی زما نوم دا فلان فلان دی زما نوم ته پوسته ولې وکړه ورته یې چې اوس مستا نوم د فرشتو خولې نه په اسمان کې واورېد ورته فرمایي بالکل دا ستا نوم یې واخیسته دا تا چې کوم نوم راته واخیست دغه نوم به فرشتو نه په اسمان کې یو اواز وشو چې فلان فلان باغ د خړوب کړی شي او ګوره دغه اوبه دي ستا باغ لرالې بالکل دا ستا نوم یې واخیست ته څه نیکي کوې په دغه باغ کې اوس هغه په باغ کې په هغه باندې څویمه وه په هغه باندې لسمه وه چې هغې ته عشر ویل کېږي ګوره په هغه باندې لسمه وه خو ده جواب څه و نبي علیہ السلام صحابو ته فرمایي چې دغه باغ والا ورته ووي چې زما نیکي خو دا ده چې زما باغ څومره پیداوار وکړه هغه ټول زه 3 حصې کړم ورته فرمایي حالانکه شریعت نه ورته اجازه و چې څو حصې یې کړه 10 حصې یې کړه لسمه حصه خدای پاک جل جلاله له ورکړه خدای ورته چې زما نیکي دا ده چې زه هغه ارڅ 3 حصې کړم
او چې کلی 3 حصے کړم یو دریمه غریبانانو لور کړم یو دریمه کور ته وېسم او یو دریمه په باغ باندې واپس ولګوم کلی چې دا خبر ورته وکړه نبی علیہ السلام فرمایي وی دغه صاحب ورته وی چې څومره پتا باندې لازم ده اغه سم ده او رب لا یزال لدریمه ورکی دغه وجه چې خدای پاک جل جلاله ستا نوم په اوریزو کې اخلي ورته خو ګوره دا یاد درې چې د کومه دریمه ورکوله دا په د باندې لازم نه و دا نفلی و نو صاحبانو دغه حدیث لاندې محدثین لیکي چې یو نفلی صدقه ته زیاته ورکی او دا غي بیا دومره ثواب او پروتوکول دی چې رب لا یزال بر اسمان نستا د هر شي حفاظت کا نو چې کومه فرضي صدقه زکات ته هغه ته ورکی په صحیح طریقې ورکی او بیا لږ زیاته ورکی هغه لپاره خو باقاعده حدیث دی د پیغمبر علی السلام چې دغه مال حفاظت په خپل باندې څوک کا رب لا یزال یا په خپل باندې حفاظت کا پیغمبر علی السلام فرمایي نو دی وجنه دا تاوان مګړی دا تاوان نه دی نعوذ بالله